د تحصیل انتظامیه مندن او ټیم مندن د سوري لاندې د هفته جشن ازادي تقریبات په زور شور سره روان دي. نن په دې سلسله کې په کیپټن وقاص شهید سپورټس کمپلیکس مندن کې د لوی تقریب تابع شوی و چې په کې د ډسټریکټ سپورټس افیسر او ډسټریکټ یوث افیسر په تعاون د مندن او خود خیل تحصیلونو منځ کې د کرکټ میچ د مختلفو ټیمانو ترمنځ رسکشي او د ګارډین سکول نګرې د ماشومانو منځ کې چیر گیم وشو. موږ سره د کرکټ میچ وشو کم چې د خدو خیل او مندن په منځ کې وشو. په هغې کې خدو خیل چې کم دی په 40 رن باندې کامیابي حاصله کړه. د ټګ اف وار مقابله وشوه، میوزیکل چیر وشو. په دې سره سره فخر مندن ایوارډ هم سکول چې کوم ماشومان راغلي وو هغې پکې مختلف چې کوم دي خپل چې کوم ملي نغمې دي هغه وویلې او هغې له هم ایوارډونه موږ ورکړو. په تقریب کې ایسی مندن، مریم بختاور، ناظم مندن، نصیب خان ټیمو، امین خان، ډسټریکټ سپورټس افیسر ظفر خان، ډسټریکټ یوث افیسر شازیب، د ویلیج کونسل ناظمینو او عامو خلکو ګډون کړی و. هغه خلکو ته پته چې هغوی غلامي لیدلې چونکې موږ ته دا په وراثت کې میلاو شوې ده، نو زموږ سره د دې ډېر اهمیت نشته دی. په دې وجه باندې ورو ورو زموږ خلک په دې کې دلچسپي نه لي. د هغې د اجاګر کولو دپاره زموږ د ضلعي حکومت، صوبایي حکومت او د اے سی سی په آفس کې موږ په دې کې 7 روزه پروګرامات جوړ کړي دي. د هغې دا شپږمه ورځ ده. اخري پروګرام به سبا زموږ د هغوی په آفس کې د پرچم کشایۍ په تقریب کې د ګارډین سکول نګرې د شهید ساجد حسین هایر سیکنډري سکول جنګې او ګورنمنټ پرایمري سکول امبیله بالا ماشومانو حمد نعت، ملي نغمې، ټیبلو، ملیټري پریډ وکړو او د حاضرینو نه د داد سره شیلډونه او انعامات ترلاسه کړل. آج کے اس انتھوزیازم کو دیکھ کر، اس سارے جذبے کو، جوش کو دیکھ کر میں اس قدر خوش ہوں کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی. خاص طور پر میں اپنی مہمان ٹیم کو جو خدو خیل سے آئے ہیں ان کو بہت زیادہ مبارکباد اور شاباش دینا چاہوں گی، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بیٹیوں کو جنہوں نے بڑا اچھا پارٹیسپیٹ کیا ملی نغموں میں اور میوزیکل چیئر میں. اور خاص طور پر یہ جو ابھی ہم نے ایک ایکٹ دیکھا چھوٹا سا، اس میں تو مطلب آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ سارا گراؤنڈ جو ہے وہ یہاں جمع ہو گیا تھا، اور وہ چیز، وہ جذبہ جو ہے ایکچولی جو ہمارے اندر اس وقت آیا وہ ہمیں یہاں پر جمع کر لایا. تو یہ اسکول ہے یا گورنمنٹ اسکول جنہوں نے بہت سارے پرائز جیتے، جو ہمارے ساتھ کمپیئرنگ بھی کر رہے ہیں، وہ سارے ادارے جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، پلانٹیشن رائز سے لے کر ہمارے جو باقی دیگر ٹی ایم او صاحب ہیں یا تحصیل ناظم صاحب ہیں، ہمارے خاص طور پر میں شاباش دینا چاہوں گی ہمارے یوتھ آفیسر کو اور اسپورٹس آفیسر کو، جن کی ساری محنت اور پلاننگ سے یہ آج کا جو پروگرام ہے وہ سارا عمل میں آیا ہے. اس کے علاوہ میں اپنے دفتر کے عملے کو خاص طور پہ شاباش دینا چاہوں گی، راج محمد صاحب کو اور باقی ساری ٹیم کو جنہوں نے یہ پروگرام کو بیٹھ کے اسکیجول کیا اور ساری ترتیب لگائی، اور سب کو، اور پولیس کو جنہوں نے ہماری سیکیورٹی کے سارے انتظامات رکھے، ڈی ایس پی صاحب کو، اور ان تمام لوگوں کو شاید میں جن کا نام لینا بھول گئی ہوں، جن کی محنتوں سے، جن کے چھوٹے چھوٹے حصے ڈالنے سے یہ پروگرام آج ترتیب میں آیا ہے. په تقریب کې د تحصیل مندن هغه کسان لا فخر مندن ایوارډز ورکړي شو چې په مختلفو مواقعو د مندن نوم روښانه کړی و، چې پکې د بونیر یونیورسټۍ طالب علم رحمان علي ساکن مانجار او بریسټ سرجن ډاکټر سید زمان خان ساکن ناوګې شامل وو. دا پاکستان موږ ته په خیرات کې نه دی پاتې شوی، په دې کې د مشرانو قربانۍ دي، په دې کې زموږ مشرانو وینې ورکړي دي، په هغې کې هغې جانونه ورکړي دي، مالي تاوان یې شوی دی. دا اوس چې موږ کومې مزې کوو دا د هغې هغه قربانو رنګ راوړی دی. انشاءالله موږ پرې مزې کوو، څنګه چې دې ماشومانو ته مې لبې وکړې. انشاءالله تعالی زموږ مندړ انشاءالله تعالی چې په ټول ملک کې، په ټول بنیر کې انشاءالله تعالی چې د تعلیم په مخ باندې به دا انشاءالله ټولونه مخکې ځي. په تقریب کې په تقریري مقابلو کې پوزیشن ترلاسه کوونکو ته هم انعامات او شیلډونه ورکړي شو، او په ښه کارکردګۍ د ای سی پی آی راج محمد خان، د ټیم مندن سټاف، په تعلیم کې پی ای ټي محمد فقیر صداقت خان او هیډ ټیچر محمد صلاح سره د ګارډین سکول نګرې پرنسپل بادشاہ خالد ته هم خصوصي شیلډونه ورکړي شو. عمران بنیری، مندن نیوز، بنیر.